أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. زه هدایت الرحمن وتی بربیا د سپینو خبرو سره حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د وخت کې چې کوم ایشوز دي په دنیا کې خصوصا پاکستان کې او زموږ صوبه کې د کرونا وایرس متاثرین دي هغه باندې خبره کوو او ورسره چې کوم لاک ډاون دي کوم چې حکومت صوبایي حکومت او مرکزی حکومت دي کې د نرمۍ اعلان کړی دی نو هغه باندې موږ خبره کوو. ما سره چې د وخت موجود دي زمونږ همکار زمونږ دوست شاه حسین تنها صاحب هغه هم ایکسپرټیز هغه چې کوم ماهرانه رائے دا هغه هم تیرو خړومبه موږ زمونږ چې کوم رپورټر دی شازب هغه د لاک ډاون د حکومت د طرفه چې د کولاوي دوه حواله سره د تاجران مختلف داغي رائے غشتي داغي تاثیرات دي نو هغه به ګورو هغه نه پس برازو او زمين چې کوم موضوع ده هغه باندې خبره کو همین سره اوسه او دا راپورټ وګورئ. جی بالکل څنګه چې تاسو ډاون ختم کړل شو موږ ور دکاندارانو سره خبرې تر دې په حواله باندې کوو چې 2 میاشتې لاک ډاون په کور باندې تیر کو نو سم مشکلات وته خرچې څنګه روانه وي او په کاروبارونو باندې څه اثر پریوتل هي سره خبرې تر کو بازارونو تر ته موږ ورزو راځي موږ سره اوسه جی. د دې لاک ډاون په دوران باندې تقریبا زمونږ دلته 45 دن وشو دکانونه بندو نن مو دکان کلاو کړو کاریګران ټول چھوټي دي او په دې کې په موږ باندې دا حالت راغلی چې مثال څومره زمونږ آمدنو موږ سره په جیبونو کې هغه کورونو کې ولګېدو او د هغې نه پس بیا نور داسې زمونږ څه آمدن هم نو نن دکان ته رالو هغه هم په یاره باندې یو که نه چې یاره هسې نه اوس را باندې بیا را نه شي څه بېزتي ونه شي خدا نه خواسته خو ختم شو خو موږ چې د کم از کم چې د 15 کال وروسته کړو لکه موږ چې کم پی راځي د هغې نه چې کوم مالونه جوړېږي هغه موږ ته څښا کېږي او هغه موږ وړو په کلپاڼۍ باندې لاګو کوو که نه نو ما نه خو ګجران پیسې اخلي ما خو داسې نه پرېږدي او که اوس مې ته وانه اخېسته بیا یې رانه راکړي بیا راله هغې دوکان ودروي بل چې موږ کومې سوداګانې جوړې کړي هغه پرتې موږ ته موږ له ډېر لږ ټایم راکړی دی هغه ټایم په وجه باندې زموږ سوداګانې څښا کېږي او هغه موږ کلپاڼۍ ته وړو او غورځوو موږ ته په دې کې لکه لکاو روپۍ موږ قرضداري شو د بازار اوس راله څوک چیني غوړي قرض نه راکوي تاسو پیسې په ټایم باندې نه راکوئ لکه حکومت له پکار دا دی د دې مثال خو د سبزۍ دی څنګه چې د سبزۍ مارکیټ ته سار نه واله تر ماسوتنه پورې کولاوي هندوانې هم خرڅېږي ټینډې هم خرڅېږي هر شی خرڅېږي داسې دا مثال د سبزۍ دی دا خو خرابېږي دا خو چې دې پسې دوکان بند کړي په تباه برباد یې کړل لکه موږ د 10,000 نه واله د 11,000 روپو پورې د دروازې په تاوان کې روان یو. خبره باندې نه پوهېږم چې مین چې نه بینک روډ او ګجوخانه او شاهین مارکیټ صرف دا بند دی باقي ټول مردان کولو دی. زه د دې سوال تپوس کوم چې د اخر دا ولې مردان کې دا دغه ولې دی چې دا بند دی اثرات دغه پرېوتل چې ټول دکانداران کم از کم 100 کال وروسته لاړل 100 کال هغه په هر لحاظ سره جی بالکل اوس موږ مردان سبزي منډۍ ته رالو دلته به خلکو سره خبرې اترې کوو چې مهنګایي شته که نشته چې مهنګایي باره کې دا عوام څه وایي. جی دا وخت موږ سره ګاک ولاړ دی سبزي منډۍ ته راغلی سودا علي سره به خبرې اترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه جی دا راتلو تاسو کاروبار څه کوئ؟ موږ خو دې د فروټو کار کوو په بازار کې. مهنګایي باره کې څه مهنګایي شته که نشته تاسو راغلی سودا هم واغېسته؟ مهنګایي خو ډېره زیاته ده د 200 روپو نیم کیلو قیمه نه کېږي د 2,500. د روژې نه مخکې څه ریټ اوس څه ریټ دی؟ بس شی هماغه شانته روانه خو ګراني ډېره ده دې خوا د کور کرایانې دي ډېرې زیاتې 10,000 روپۍ د کور کري ده بیلونه دي واړه روټۍ غواړي 15,000 د ورځې پیدا کېږي نه دې خوا د کور کرایانې غواړي بیلونه دي ډېره زیاته ګراني ده.
چې بالکل دکاندارانو سره مون خبر وکړي دا غوي وینا و چې په کاروبارونو زمون ډېر غټ اثر پریوتو حکومت لاک ډاون ختم کړو لیکن مونږ هم یریګو او سبزی منډه کې عوام هم پر یاد وکړو چې مهنګي ډېر راغلی ده سبزی ډېر ګرانه شوه حکومت لا پکار دي چې عوام ته ریلیف ورکړي او مهنګي باندې لږ نظر واچوي منګه تاسو د لاک ډاون حواله سره راپورټ اوخو زمونږ نماینده شازیب چې مختلف د مردان تاجرانو سره دی باندې خبرو کړو چې لاک ډاون د حکومت طرفه کم نرمي پکې شوې ده او داینه مخ کې تاجرانو ته کم نقصان ودی حواله سره چې کم لاک ډاون او میاش 2 میاش د کاروبار بندو او دی نقصانات حواله سره هم اغي خپل ذکر وکړو چونکه لاک ډاون باندې خبره کو او ورسره چې کم کرونا وایرس کم ایشوز دي مردان کې ایوان خبره کو خبرات چونکه دی وخت کې انتهایی خطرناک صورتحال د مردان کې هغه فکر تاسو سره شیر کوم چې هغه کم د ضلعي انتظامی د طرف د ملوشي چې دی وخت کې د مردان کې چې کم د کرونا وایرس نه کم شهیدان شل کسان چې د کرونا وایرس نه شهیدان شوي دي د وخت پورې دا انتهایی خطرناک صورتحال دی او ورسره سره تقریبا پسونو چې هغه افیکټیز دي مختلف دلته کوارنټاین سنټر چې کوم حکومت جوړ کړی دی په عبدالخان یونیورسيټي کې او مردان میډیکل کمپلیکس کې او ډي ایچ کیو کې او مختلف ځایونو کې چې هغه ادا کړی کسان په کوارنټاین کې پراتی او ایسولیشن کې هم پراتی خطرناک صورتحال یو دام دی چې زمونږ سابقه ضلع ناظم اسد کشمیری هم د کرونا وایرس شکار شوی دی او ورسره سره ګولي باغ ډېر زیات فیملی چې هغه موږ په خپل ویزټ کړو هم کته هغه چې د کرونا وایرس شکار شوی دي ورسره اوتی کوم فیملیز دي چې هغه د کرونا وایرس شکار شوی دا انتهایی خطرناک صورتحال دی د باندې با زما سره چې کوم زما دوست همکار دي داغه نمبر رايلو خورای نمخ کې چې منګه د مردان حواله سره چې کوم لاک ډاون دی او کې د مردان خلک انتهایی بے احتیاطي کوي او بازارونو کې رشته او ډېر ظالمانه رشته چې هغه واقعي د رشت صرف ضلعي انتظامیه ډیپټي کمشنر او د حکم سټاف ته ایسیز دي هغه پریشان کړي بلکې چې کوم د مردان سوچ والا خلک دي کوم چې فکر من خلک دي چې هغه د واړي چیرې د مردان خلک د سفر نشي او مردان خلک د محفوظ شي هغه واقعي دی حواله سره ډېر فکرمند دي نو دی باندې خبره کو شاسب ستا طرف ته اعظم ته رات خبر رائے شامل کړي چې کوم لاک ډاون کې نرمي شي او تاجرانو تاثیرات وردل عادي حواله سره تاسو راځي بالکل هدایت بھائی ډیره مهرباني شکریا د لاک ډاون په حواله باندې چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت کوم نرمي اعلان کړو نو دا ډیره د خو خبره وا ځکه چې تقریبا یو نیمه یا سکم 2 میاشتې چې نو لاک ډاون او چلے د خلک ډیر زیات تنگ شو دکاندار متاثر شو پکې نو دا شازیب چې کوم راپورټ جوړ کړو دا ډیر زبردست راپورټ په دې کې ډیر منګه سہولیدل ځکه چې د مردان ټول بازارونه پکې دغه شو او خولي شو او د تاجرانو پکې خپل دغه تاثیرات دا ورکړل چې را موږ سره پیسې ختم شوي وي او منګه روزګار چې نو ارس ختم شو ډیمیج نو منګه وی چې را سبا کیږي کور کې پیسې نه وي یو خو خرچي وي روجا او چې نو اخترم را روان دي نو په دې وجه باندې چې نو حکومت چې کوم نرمه اعلان وکړ نو ډېر خو کړل خو په کار دا چې حکومت ته منګله د ماسوتنی کم د سیکنډ ټیم دکانداری د داغه دی اجازه شاسب د کم رپورټ چې شاسب د تیار کړو آی کې بیک اسوسییشنز هم دا کړو چې منګه چې پتن لګي ار سنټرټی دا به یقیني صورتحال چورته وي چې کبل فرض منګه اختل دغه تیارونو آی د دې سشوټی چې وي دغه دکان نه با کولو پات شنو دی حواله سره په کار جو انډرستانډینګ د ضلعي انتظامی او د بیکرز پیدا جستا څه خیال دی بالکل دا صحیح خبره ده د کې د بیکری والا چې نو خبرې وکړلې اغي دا وی چې را منګه لکه کما مټیای تیار و یا س د خوراک سيزونه دي نو د دې مثال هم لکه د سبزی دي څنګه چې سبزی منډه کې چې نو سبزی راځي فروټ منډه کې چې نو فروټ راځي او خلک زیو ولته چې نو خریداري کوي یا غستل کوي او هغه خوراک سکاک سيزونه وروړي نو د کشانتي دام چې نو د سبزی مثال لې زمنګ د بیکری
په دې کې چې نو داسې سیزونه موږ تیارو چې روزانه په شکرو سیزونه ولو هغه موږ چې نو ګودر کې غورځو نو موږ ته ډیر تاوان دی نو حکومت له پکار دی چې بکرې دی مو لکه کولو وساتي ځکه چې دا خوراک سره دی کې مریضان دي ماشومان دي داسې خلک دي چې دا غي د خوراک سيزونه دي دلته بکرې کې ملاويږي نو بالکل شاسب تا خو خبره بالکل حق بجانب د خو چونکه ازلی نظامیم لګیا د اغي د مردان چې کوم عوام دي د اغي د صحت او د اغي د جون د پاره کم قدمونه پورته کوي د نور چې کوم تاجران دي د اغي کم مدادا کم دغه په خپل ځای چې به دیوالي پن روان دي د اغي خرچي دي اغي د کرے په دکانونو کې دي د اغي د فیملی خرچي دي د اغي نور داسې ایکسپنسز دي چې هغه د خلک دا داسې جنگ د شاسب چې دا به مشترکه تور باندې لړاول غوړي او دا چې مشترکه لکه زه چې لکه بجای دي چې لکه تاجرانم به دغه باندې او ځلې نظامي دي خپل انډرستانډینګ وي او هغه باندې چې لګ دي یو دغه پوزه چې هغه روزانه چاپی وي تاجران هم د دې ډېر سخت دي چې شابونه خو ځلې نظامیا هغه یو بل دغه مرکزي ته خطرناک دي چې بالفرض د لاک ډاون چې کوم سوشل ډیسټنسز دي چې کوم دي تم اس او پیز ویلي دي هاي باندې تاجر اس قسم عمل نکي نو خطرناک خبردار چې دا بوزي کرفي طرف ته او د دې نشاندهي زمين چې کوم د صوبایي ترجمان دي اجمل وزیر اغم کړی دا ځلي نظامیم په خپل د الفاظو کې دا وکړي چې بهي دا کې دي چې دا ځنی سر پیزو د پس بمنګا کرفي طرف ته جنو ستا بس دا چې کرفي رااله او مردان کې شنو خلق به بالکل دغه منجمد شي بالکل د کربي کو خو بیا لکه مختصر ټیم کې دي چې یا ورکی او یا ورنکی کربي کو خو مکمل خلق په کورونو کې بنديوان شي او دا ټول لاري کوسي او دکانونه ټول بچنو بند پراتی او خاموشي وي مکمل بالکل شاه صاحب زموږ ډسکشن به جاری اوس موږ یو وقفه او وقفه پس راځو موږ سره اوسه او دا نه پاتې چې زمونږه کم ټاپک ته لاک ډاون او خصوصا په مردان کې کم کرونا وایرس کم خطرناک حد طرف ته هغه سپریډ کیږي او روان دي نو دې باندې خبره کوو موږ سره اوسه ویلکم بیک دوباره منګ حاضر یو سپینو خبرو سره څنګه چې تاسو منګ ډسکشن وکړو دلته لاک ډاون حواله سره او د کم چې د کرونا وایرس کم سپیډ کیږي په ضلع مردان کې دا حواله سره خبرو وکړه د تاجرانو چې کم ځلي حکومت سره آګ مچولي دا چې هغه لګیا دي لکه دکان د سالون پسوم کولاوي دا هغه چې کم ګره اس او پیز دي هغه د دې مفاد د لپاره د اس او پی جوړ کړي نو آیا پکا نه چې لکه تاجرانو پوره کوپریشن کې ځلې ځامل پکاري شو کې لکه تاجران ډېر سفر شي دي دی حواله سره تاسو خیال چې کوم آنګ بچولې دا نو دا پکا نه چې ختم شي هدایت به بالکل تاسو خبره صحیح ده ځکه ویم چې تاجرانو کله د مفادو جنگ راشي انتظامی سره نو دی بیا دا دمکې ورکوي چې بای موږ به دکانونه بند کو او موږ به چینو روزګار پرېږدو او موږ به دا کو کله چې د ټیکسونو یا د نور څه مسلو مفادو خبر راشي نو تاجران دغه دمکې ورکوي اوس چونکې په ملک باندې بلکې په ټوله نړۍ باندې سخت وخت راغلی دی کرونا وبا دا چینو ډېر خطرناک صورتحال په مردان کې بلکې په ټوله دنیا کې او په ملک کې نو اوس چې حکومت کله لاک ډاون وکړو او احتیاطي تدابیر باندې چې نو خلکو ته وی چې باید داسې جون تیر کې اوس خلک چې نو داغي خلاف ورزي کوي جاریان بازارونه کولو شي دي لاک ډاون ختم شو نرمي پکې شو د پېشمنی نو اخلي تر 4-5 شاه صاحب د والي سره لکه دا خو خبره هغه چې تاجران چې هغه په یو پلیټ فارم باندې دي خپل کې اتحاد نشته دوه ګروپ یو مرکزي تاجران احسان باچا ګروپ او یو مرکزي تاجران زایشا ګروپ اوس په کېبل دریم ګروپ راوته لري چې هغه قیادت چې مصطفی او د هغه انور حسین او پیاز خان او د نور بچا ډله دا کینو آیا د دې چې کوم خپل کې اتفاق نشته اتحاد نشته نو لکه دام یو دغه چې تاجران وال خوري ټکول خوري
نو پکار چې نه چې لکه دی خپل کې اتحاد اتفاق پکار د هدایت بای چې دی کینی په خپل کې د وخت کې چې نو په ملک باندې چې نو سخت وخت راغلی دی نو په سخت وخت کې بچینو بیا مفاد پرستی پرېږدي د انا مسلې سیاسي ملې ډلې دار یو شی به پرېږدي او چې نو یو طرف ته برازي یو پلیټ فارم باندې ځکه چې ټول انسانان یو شانتي دي که تاجران دي که انتظامیه ده که ولس دي پکار دي چې دکانداران دا درې ډلې دي کینی او چې نو خپل مفاد ختم کی انتظامی سره دی چې نو کینی او غي سره کوآپریشن وکي او په دې لاک ډاون کې چې نو دی خپل صبر خواچي بالکل په دې نه چې دی اوس وایي چې بای موږ به دکانونه کولاو موږ به دا کو نه دا چې نو خلاف ورزي دا صاحب اخري زمونږ چې کوم بار ایبان خبره وکړه او چې کوم دا هغه سم افکول واړو چې کوم کرونا وایرس نمبردان کې کوم انتهایی خطرناک صورتحال دی څنګه چې ما په خپل رپورټ کې چې رشل کسان د دین شهیدان شوي دي او دا انتهایی ډېر تیزه سره دا روان دي او ډېر پسونو کسان چې افیکټ شوي دي او هغه په کوارنټاین کې پراته دي آیسولیشن کې پراته دي نو آیا ته نمبردان عوامو د سب پیغام ورکول غواړي تاجرانو ته چې بھائی هغې د چې کوم SOPs دي یا چې هغه کم از کم له گزارو کی یو اختره پورې چې کم از کم دا مرض چې دا لکه تیزه سره خور نشي خور دی حواله سره ته مختصرا سب پیغام ورکول غواړي زه خو به هدایت به دا پیغام ورکما چې ولسته اک دکاندار دی که د انتظامی خلک دي او کنا زمون ولسته پکار دا چې د حکومت په SOPs باندې عمل وکي هغه دي د دستانو او د ماسک دا د پزان باندې لازم او ملزوم وګرځي اګه پکور کې یو کپا باري بالکل اساس نن چې نو ز پخپل باندې سورزونه زما چې نو سینا تخپل هسپتال ته تللی هسپتال ته لړل مو ما سره شکو چیرې اسنه لکه زم خکار شم د کرونا لړل ما ټیسټونو وکړل ډاکټر صاحب چې نو وکتل ما هغه ماته وی چیرې دا معمولی سینا انفیکټډ ته او ته ټیک پشي دغه د هوښو په کار د چې ولستي لکه خپل احتیاط کی دا بل لپاره نه د ځان لپاره بالکل ډېر مهرباني شاه صاحب زمين چې کوم سامعین دي او ناظرین دي کوم چې موږ سره موجود دي چې موږ نن باسو کو لاک ډاون باندې مردان کې چې کوم لاک ډاون دي ځلې انتظامی چې کوم SOPs تاجران ورکړي باندې خبرو شوي او خصوصا چې کوم د کرونا وایرس نه متاثره بزل مردان کې هغه شل کسان دي چې کوم شهیدان شوي دي او سره پسونو دغه شوي دا انتهایی خطرناک صورتحال دی دا انتهایی ډینجر صورتحال دی پکار دی چې د مردان هر فرد هر سیاسي غړی هر سیاسي لیډر اگر اپاسي او دا اویرنس د عوام کې کریټ کی چې بھئی کرونا وایرس شته ډیر خلک دا وایي چې دا غب دی او دا مغربي ملکونو یا نور یورپ ملکونو دا سازش دی دا انتهایی داغي هم خیالي ده او دا انتهایی بیوقوفي ده او تک تاسو ته پته چې پرون نابلو د پاک فوج میجر چې دی میجر اصغر چې هغه په تورخم کې جامع شهادت نوش کړی د کرونا وایرس د لاسه نو لکه دا دغه دا نو دا وایرس نو ګورځي دا د پوج میجر دی کدا سیاستدان دی کدا غریب رړواله دی د دې احتیاط صرف او صرف دا چې سوشل ډیسټنسز او آیسولیشن چې سونه پورې سره احتیاط کولی شي سونه پورې خپل بچي بچ کولی شي سونه پورې خپل چې کومور بلار دي خپل عزیز او قریب دي رشتہ دار دي بچ کولی شي دای د پرم دا لغه چې به هغه کور پورې محدودي او چې سونه کور پورې محدودي دا نه پورې بد دی وایرس نه هغه محفوظي او دا میسج د حکومت هم دی د مرکزی صوبایي حکومت هم دی او زموږ د ضلعي انتظامی هم دی ان شاء الله بل پروګرام سره با نو ټاپک سره حاضرېږو د خپل غیر چاپیر د خپل رشتہ دارو د خپل دوستانو او ورسره د خپل ځان خیال ساتي ډېر مهرباني الله حافظ